مسلمان حج د پار روانو نو د شیا د ورته ویلي چې رسول می ډیر کیږي چې په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې زه حاضری وکم اول ته درود سلام پیش کم خو الته ور سره دا په خوا کې چې څوک دفن دي کنه د دې د لاس ورنه نظم دا په خوا کې چې ور سره څوک دفن دي وای محمد رسول الله ته زما سلام وایا او د محمد رسول الله روزي ته زما سلام او درود سلام پیش کا او ورته وایا چې یا رسول الله زما سره ډیر کیږي چې راشم خو دې خوا کې چې در سره دا څوک پراته دي کنه د دې د وجه نه ناراضه مزه دا ورته چا ویلی شی ویلی وګوره زما استا ملګرتیا او ورته ګوره دا خبره دا استا ګوره ډیره غلطه ده دا څه خبره کې لګیای وینا بس زما استاد ملګرتیا دا به ته زما حق ادا کی چې دا خبره ته اوس هغه لاړو حج لا زما عزتمندو د حج ورځ شپې وي دا لاړې او د محمد رسول الله روزي ته درود سلام پیش کو او د دې شیعه دا خبره الته ورسوله چې پلان کې شیعه دا خبره کړې ده چې زما زړه ډیر کیږي چې زراشم خدلته چې کم دی دا تا سره د محمد رسول الله سره خوا کی دا کم صحابه چې دفن دي د دې د وجه نه ناراضه دا غینه دومره نفرت کی دا شیعگان د صحابهونو نفرت کی دا شیعگان دا لازان ته مسلمانان وای زما عزتمندو بهرحال اوس التا په کمره کې دا جسه پروت او خوب ویني چې په خوب کې زما عزتمند عمر رضی الله تعالی عنہ سره تور ده او هغه توره په وینو باندې ګنده ده وای ماته نه تاسو کو حضرت دا وینا دا توره دا څنګه چللې عمر رضی الله تعالی عنہ راته و فرمایل دا کم شی چې تا ته دا خبره کړې و چې زما درود سلام په محمد رسول الله باندې وایا ورته وایا چې تاسو سره دا خوا کې کم صحابه دفن دي د دې د وجه نه زنه اعظم دا هغه کس سر می قلم کړي دی او دا د اوس راغم دا هغه کس سر می قلم کو پدی تور باندې او دا د اوس راغم زما عزتمندو د حج ورځي دا اجي سیب د خپل کارګزاري بیانې چې د حج ورځي ختم شولې او زکور کلی تراغم وې ډیر وخت انتظار مې وکړو ډیر خلک رال زما ملاقات د پاره وې هغه شیه مال رانغه ما ویل چې دا څنګه کېدې شي دا زما دومره پوخ دوست دی زما دومره پوخ ملګری دی او زما ملاقات د پاره دا رانغه زلاړم داغه کورته ملاقات د پاره چې تاسو وکم چې ما نه څه خپه دی کسي صاحب زما عزتمندو وای چې کورته لاړم دروازه می وهله داغه کور والا راوتله وای ما ورته فلان کې چرته دی وای هغه زنانه راته وای موږ پسې خندا د پاره راغلي کسنګا و نه خنداله نیم راغلی زه حج لتلم زما ملګری دی اوس د حج ایام پوره شو زما چې کم دی دغه سره ملاقات زړه غوښتل اغیله راغلم وای هغه خو چې کم دی دا دی یو میش کسونه وخت ورته یاد کو دومره کیږي چې نامعلومه خلکو هغه قتل کړی دی سره تی جدا کړی دی نامعلومه کس داغه نه سر جدا کړی دی او دومره وخت چې قتل شوی دی واورخه عمر رضی الله تعالی عنہ زما عزتمندو سرت نه وهله دې کنه دې وهله دا خلق دا د دین ګستاخ دي دا چرتم مسلمانان کېدل نشي دا چرتم د محمد رسول الله امتیان کېدل نشي دا بدبخت خلق ان قریب دا الله په پکړ کې براشي ان قریب زما عزتمندو مونږ او تاسو له پکار دي چې د صحابه اتباع کوون کې جوړ شو ان شاء الله مونږ او تاسو د صحابه هغه کردار د صحابه واقعات په کورونو کې بیانو داغي هغه بهادری داغي هغه دلیری داغي هغه دین سره محبت او عشق په کورونو کې بیانو چې زمونږ بچیم زما عزتمندو دغه سبق داغي زړونو ته کوشي دی چې کله دا پنسر او چتې کنه دا سي ناشنا غونته کې کارو کې اوسوي و زه شاهرخ خان ما و زه جهانگیر ما د دې زړونو کې دا دغه خلکو محبت پروت دی د دې پزړونو کې دغه خبره ښکته شوې ده نو ان شاء الله العزیز چې زما عزتمنو مونږ او تاسو په خپل کورونو کې د دین تذکری شروع کو ټیک ده کنه ان شاء الله